سیړونکي وایي کوڅه خم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر بلل شوې جرګه کې مې تراغلي دوی وړاندیزونه ټول په ټوله د پاکستان ریاست لپاره د منلو نه دي، خو بیا هم امکان شته چې د جرګې ځینې وړاندیزونه او غوښتنو ته حکومت غاړه کېږدي. څېړونکي او کارپوهان وایي چې د دې خبر امکان ډېر کم دی چې د خیبر په جرګه کې مخې ته د راغلو تجویزونو یا غوښتنو په عملي کولو کې به په جرګه کې شریک نور سیاسي ګوندونه د پی ټي ایم سره څنګ په څنګ د ریاست مخې ته ودرېږي. د څېړونکو په اند د خیبر درې ورځنۍ جرګې یو لاسته راوړنه دا وکړه چې کله جرګې وړاندې پی ټي ایم کلدم تنظیم وګرځول شو، خو اوس دې تنظیم ته یو ښه ریاستي سرپرستي ترلاسه شوه او غږ به په مؤثره توګه تر اړوند فورمونو یا ادارو ورسیږي. د پی ټي ایم لخوا په خیبر کې تر سره شوې جرګې وسلوالو ډلو فوج، طالب او داعش ته خبرداري ورکړي چې د پښتنو د سیمې نه دی په شپېتو ورځو کې وځي او غوښتنه یې کړې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د 2010 نه وړاندې پرته د پاسپورت او ویزې د اوختو حالت ته بیرته پزیشي. همدغه شانجرګي ویلي چې د قبایلی سیمو لپاره په بجلی ویړیاوي او د صوبې په نورو برخو کې به یو یونټ بجلی د 50 روپو نه بره نه خرڅېږي. د پاکستان مرکزی حکومت له د خیبر په جرګه کې مخې ته راغلو وړاندیزونو یا غوښتنو ته څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت پی ټي ایم یو کالم تنظیم ګرځولې، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنډاپور او د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي د پی ټي ایم لخوا را بلل شوې درې ورځنۍ جرګې ته او ویناګان یې هم ورته کړې دي. د پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنډاپور ویلي چې هغه به د صوبې د وزیر اعلی په توګه د آئین او قانون په درشل کې جرګه کې مخې ته دراغلو وړاندیزونه عملي کول لپاره کوټلې خاصه کوي. وزیر اعلی په خپل یو بیان کې ویلي چې د جرګې کمی غوښتنې چې صوبایي حکومت پسې اړه نه لري هغه به د اړوند وفاقي چارواکو سره راپورته کوي او هم بنن صوبایي سملې کې جرګه کې مخې ته دراغلو تجویزونو په عملي کولو تفصیلی خبره کولی شي. هغه ویلي چې په هر فورم به د جرګې د وړاندیزونو د مقدمې وکالت په خپل کوي. پیښور کې میش صحافي محمد فهیم وایي چې د خیبر جرګه کې وزیر اعلی او گورنر په خپل شریک شول نو دې تنظیم ته یو ریاستي سرپرستی ترلاسه شوه او ځینې غوښتنې به ومنل شي. خو د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدي بیا وایي چې فکر نه کوي چې د جرګې د ځینو غوښتنو په عملي کولو کې به پی ټي ایم سره جرګه کې شریک نور سیاسي ګوندونه د ریاست مخې ته ودرېږي. ښاغلي درویش افریدي وایي چې جرګې چې کمې پریکړې کړي یا یې تجاویز مخې ته راوړي لکه امن، په خپل وسیلو اختیار، گاوند سره آزادانه تګ راتګ او تجارت دا د پښتنو بنیادی غوښتنې دي. خو د ریاست خو بیا خپل تګلارې وي او هغه فکر نه کوي چې د جرګې لخوا ټول پټوله وړاندې شوی غوښتنې به ریاست ومني. خبریال پهیم وایي چې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا په جرګه کې دوی غوښتنې مې تراغلي دي او پی ټي ایم په دې پوهیږي چې ټولې غوښتنې به ونه منل شي. دا محمد فهیم په وینا کله چې خو موږ د مذاکراتو خبره کوو د مطالبو خبره کوو نو کله هم یو پریخ چې خپل مطالبه مخې ته کېږدي نو هغه ته دا اندازه وي چې د هغه ټولې مطالبه به نه منل کېږي. د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدي وایي چې د خیبر په جرګه کې چې کومې غوښتنې شي په هغه کې یو پریخ ریاست هم دی او د ریاست خپل تګلارې او خپل ګټې وي. نو زه دا فکر کوم بلکې ویره در سره چې په دې کې به پزینو خبرو اتفاق ونشي. غالب خان شیرپو دلبر دیوس 400